الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، د اصول فقه دروسنا نن دیارلسم درس دی. باندې درس موږ به د باطل او د فاسد متعلق خبرې کوو چې باطل او فاسد موږ ویلو په عند الجمهور دا دواړه یو شی دی، وهما بمعنى واحد. مصنف وی والتفریق بینهما مجرد اصطلاح، تفریق په دې کې مجرد اصطلاح ده او دا دواړه یو معنی لري. په نزد جمهور باندې باطل او فاسد یو شی دی، خو بعض جمهور داسې دي چې هغه په بعض مسایلو کې فرق کوي. لکه یو څو مسایل داسې دي خو هغه ډېر لږ دي، ډېر لږ مسایل داسې دي چې هغې کې باطل او فاسد فرقي نوع عام قاعده هغو پرې دا ده چې باطل او فاسد یو شی دی. په باب د معاملات، په باب د عبادات، ټولو کې یو شی دی. لکه بعض جمهور په حج کې باطل او فاسد کې فرق کوي. هغه وایي چې باطل هغه حج ته ویل کېږي چې هغې کې په حج کې سړی مرتد شي، په دوران حج سره مرتد شي، نو دا حج چې کوم دی هغه باطل شو. ځکه چې مرتد شو نو مرتد عملونه باطل نو دا باطل شو. او فاسد هغه دې ته ویل کېږي، هغه دې ته وایي، هغه وایي چې فاسد دې ته ویل کېږي چې دوران حج کې سړی مثال د طور د ښځې سره جماع وکړي، داسې یو کار وکړي، نو دې سره حج چې کوم دی هغه فاسد کېږي. نو دا حج چې کوم دی د دې بیا په دې باندې اتمام لازم دی. واتم الحج والعمره عمرة لله، د آیت د وجې نه وی په دې باندې دغه لازم دی، دې باندې دغه لازم دی، دا اتمام د هغې لازم دی. نو دا هغه فرقي خو په داسې باب د حج کې، څوک په باب د نکاح کې، داسې بعضې څیزونو کې فرقي، نور عام هغو په نسبت باندې هغه یو شی دی. د باطل او فاسد چې کوم دی دا یو شی دی. په نسبت د احنافو باندې باطل او فاسد کې فرق دی. هغه وایي چې باطل دې ته ویل کېږي، باطل او فاسد کې فرق دی، خو په باب د معاملاتو کې، په باب د عباداتو کې احناف وایي چې باطل او فاسد هلته هم یو شی دی، چې باطل او فاسد دواړو یو معنی ده، چې هغه ترتب د تخلف د اثر مقصوده و دی د فعل ده، چې اثر مقصوده چې کوم فعل نه کوم اثر مقصود دی هغه تخلف راشي، یعنې هغه ادا نشي، هغه مقصود حاصل نشي. لکه هغه چې که دا مثال د هغې داسې دی، لکه یو سړی دی هغه اودس بیا اودس لمونځ وکړو، نو اوس دا لمونځ هم فاسد دی هم باطل دی، یو شی دی، دې کې فرق نشته. دغه شانتې نور عباداتو کې رمضان کې یو سړی یو ناقص د روژې سره هغه کار وکړو، قصدن اوبه وڅښل، یا دغه شانتې جماع د هغې نه وشو، دغه شانتې نور دغه چې هغه رمضان سره چې کوم نواقص دي هغه رالل، نو وایي چې دې څخه هم روژه هم باطله شوه هم فاسده شوله، یو شی دی، دې کې فرق نشته دی. فرق صرف په باب د معاملاتو کې دی، وایي فرق په باب د معاملاتو کې. په باب د معاملاتو کې باطل او فاسد هغه جدا جدا شیزونه دي. څنګه هغه چې باطل دې ته ویل کېږي چې ما کانت غیر مشروع، چې هغه مشروع نه وي، چې هغه عبادت مشروع نه وي، لا باصله ولا بوصفه، نه په نو باطل هغه وایي چې دې ته ویل کېږي چې ما کانت غیر مشروع، چې هغه مشروع نه وي، لا باصله ولا بوصفه، نه د اصل د وجې نه او نه د وصف، نه اصلا مشروع وي او نه وصفا هغه مشروع وي. د هغه مثال هغه داسې ویل کېږي، لکه هغه داسې وایي لکه دغه شو خمر، بیع الخمر شو، نو بیع الخمر هغه وایي چې نه اصلا دا شی مشروع دی او نه وصفا مشروع دی. نو اوس که بیع د چا وکړله بیع الخمر، نو دې باندې هغه عبادت چې کوم دی هغه معامله چې کومه ده هغه باطلېږي، دا معامله اوس باطل شو، نو دې باندې نه تملک د بایع راځي او نه تملک د مشتري راځي. په دې باندې نه هغه مشتري چې کوم پیسې اخیستې دي هغه هم باطل دي، هغه هم صحیح نه دي، حلال نه دي. دغه شان د کوم چې بایع چې کوم شی اخیستی دی هغه هم حلال نه، ځکه چې دا بیع اصلا وصفا دواړه د خمر چې کوم دی اصلا وصفا دواړه غیر مشروع دي. دغه شانتې دی وایي چې فاسد په معاملاتو کې دې ته ویل کېږي، فاسد دې ته ویل کېږي وایي چې هغه شیز چې کوم دی هغه په ما کانت مشروعا باصله ولا بوصفه، وایي چې یو شی په اصلا مشروع وي خو په اعتبار د وصف سره هغه مشروع نه، په اعتبار د وصف سره هغه مشروع نه. د هغه مثال هغه داسې ورکوي، لکه صوم یوم النحر، وایي چې روژه د یوم النحر چې کوم دی دا اوس روژه خو اصلا مشروع ده که نه، اصلا خو روژه مشروع ده، خو د وصف د وجې نه چې کوم چې هغه یوم النحر په ورځ کېدل دي،
یو منحر په ورځ نیول دي نو په دې اعتبار سره په دې وصف سره دا چې کوم دا حرامه شوې ده اوس دا اوس په دې باندې هغه وایي چې دا اوس فاسد شو دا روژه اوس فاسده شوله دې ته هغه باطل نه وایي دې ته هغه فاسد وایي ځکه چې دا مشروع باصله ده خو غیر مشروع بوصفه ده ځکه دغه شانتې ها نو دا فرق دی په میزه احنافو کې دا فرق دی په عند الاحناف په میزه باطل او فاسد اوس هغه وایي مصنف مخکې څه قاعدې راوړي دي وایي والعبادات المنعقدة بالدليل الشرعي كم عبادات منعقد شي په دلیل شرعي باندې لا تبطل الا بدلیل شرعي هغه نه ماتېږي مګر په دلیل شرعي سره دا قاعدې ضمناً بار بار تیر شوي دي نو دا خو مشهوره قاعده چې یو شی یو عبادت په دلیل شرعي سره هغه ثابت شو دلیل شرعي باندې تا یو عبادت هغه منعقد کو او دست بالفرض او کو په شرعي طریقې باندې نو اوس یو سړی ته وایي چې دا اودس باطل دی نو هغې لپاره به دلیل شرعي راوړي لکه په قیاسات او په رایې او په دې باندې اودس نه باطلېږي لکه قهقهه شوله خلک وایي قهقهه باندې اودس ماتېږي او دې باندې دلیل شرعي صحیح نشته صحیح دلیل شرعي نشته نو دا اوس هسې خبره ده په دې باندې اودس نه ماتېږي دغه شانتې نور چیزونه دي چې هغه خلک وایي چې په دې باندې اودسونه ماتېږي خو حالانکې اودس په دې باندې نه ماتېږي لکه مس المرأة شوه په دې باندې اودس خلک وایي ماتېږي نو حالانکې دې باندې دلیل شرعي نشته نو کوم شي باندې دلیل شرعي نه دی نو هغه ناقص د وضوء هغه نه ګرځي لکه نو سنیم نفسي وایي ونواقض الوضوء توقیفیه وایي نواقض د وضوء چې کوم دی هغه توقیفي دي هغه په شرع ته محتاج دی هغه دلیل شرعي ته محتاج دی هغه په دغې باندې ځان نه نشي جوړولی دغه شی موجبات الغسل توقیفیه دغه شانتې غسل چې کوم موجبات دي کوم شي چې غسل کې ته واجب ګڼې په هغې دپاره به ته دلیل شرعي به راوړې هسې شیزونه به نه واجب کړي په غسل کې دغه شانتې ومبطلات الصلات توقیفیه دغه شانتې صلات عبادت د مونځ چې باطلې نو هغې لپاره هم دلیل شرعي پکار هغې دپاره هم دلیل شرعي پکار ده ډېر شیزونه د خلکو ځان نه جوړ کړي دي چې په دې باندې مونځ ماتېږي خو حالانکې په هغې باندې دلیل شرعي نه وي نو دا خبره غلطه ده په دې باندې اصل دا ده چې بقاء العبادت او اصل دا ده چې عبادت کې صحت دی اصل تر څو پورې چې ته وایې چې دا عبادت باطل شو نو هغې دپاره به ته دلیل راوړې دا عبادت ناقص شو نو دی باندې به ته دلیل راوړې والشرعیة مبناها على ان لا يعبد الا الله شریعت په دې باندې بنا دی وایي چې عبادت ما سوا د رب العالمین نه کېږي ولا يعبد الا بما شرعه نبيه وایي چې صلی الله علیه وسلم او عبادت ولا يعبد عبادت د الله تعالی نه کېږي مګر په دې باندې چې چې نبی صلی الله علیه وسلم د کوم شي تشریع کړی ده کوم شرع چې نبی صلی الله علیه وسلم راوړی ده په هغې په طریقه باندې د الله عبادت کېږي عبادت به ځان نه جوړې یو خو عبادت صرف د الله کې بل د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه کې نو دا په شریعت ټول بنا په دې باندې ده ډېر خلک عبادت د الله کوي خو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه نه کوي او ډېر خلک د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه کوي خو عبادت د الله نه کوي په ریاکارۍ او په د نورو د اغراضو د ودې نه عبادت کوي نو هغه عبادت هم الله رب العالمین ته قبول نه دی وکل احداث فی الدین فهو رد هر بدعت په دین کې چې کوم دی هغه مردود دی کل محدث بدع وکل بدعة ضلاله کل بدعة ضلاله دا قاعده هم راوړې نو هر احداث فی الدین چې کوم دی هغه رد دی نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایلی دی مشهور حدیث دی تاسو اورېدلی وئ چې ما من عمل ليس عليه امرنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چې یو عمل وکړو چې هغې باندې زموږ امر نه و نو هغه مردود دی احداث في الدين بدعت په دین کې مردود دی والاحکام الشرعيه تفتقر في ثبوتها للادله الصحيحه الصريحه واحکام شرعيه چې کوم دي دا تفتقر محتاج دي للادله في ثبوتها په خپل ثبوت کې احکام شرعیه به الله ثابتېږي چې دلیل صریح راشي صحیح راشي صحیح دلیل راشي نو الله به هغه عبادت چې کوم دی هغه ثابتېږي بغیر د هغې نه احکام شرعیه چې کوم دی هغه نه ثابتېږي وشرعیة الاصل لا تستلزم شرعیة الوصف دا یو قاعده ده ډېر مهمه وایي چې یو شي اصلا ثبوت دا د هغه شي وصفا ثبوت مستلزم نه هغه وصفا ثبوت لره مستلزم نه دی یعنی مونځ دی دا اصلا ثابت دی خو دا نه ده چې دا کم ټایم کې چې ته کې نو هر ټایم کې چې ته کې قضا عمري کې نو دا بیا هم قبولیږي نه
بلکې دا د وصف دپاره مستلزم نه دی چې دا وصفن هم دا جایز شي. اوس دعا دا یو سړی بعد سنت کوي، ته ورته وایې چې دعا بعد سنت په حیثیت اجتماعي ولې کوي؟ وایي شي دا خو دعا ده که نه، وایي دعا په شریعت کې نه ثابت. هلکه دعا خو اصلا خو ثابت ده، خو د وصف سره خو ثابت نه ده که نه، چې ته به بعد النوافل یا بعد سنت کې او بحیث الاجتماعي کې، نو داسې خو ثابته نه ده که نه. نو دا ځکه دا قاعده داسې ذکر کړې ده. والحاکم هو الله وحده، حاکم الله تعالی دی یوازې جل وعلا. والنبي صلی الله علیه وسلم، النبي صلی الله علیه وسلم چې مبلغ عن الله دی، چې دا الله رب العالمین د طرف نه بیان کوونکی دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم اس خبره نه کوي مگر هغه په وحی سره کوي. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى، یعنې د خپل خواهش د وجې نه یو شی دین کې نه ننباسي او هغه چې څه وایي نو دا د الله رضا د تقاضی او دغه شانتي هغه شرع حسابيږي او الله رب العالمین حکم حسابيږي. والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. یو عبادت موقته چې کوم دی هغه عبادت چې هغې سره وقت مقرري، هغه چې وقت هغې نه لاړ شي نو هغه چې کوم دی هغه عبادت چې کوم دی هغه فاسد حسابيږي، هغه فوت کېږي. یعنی مونځ الله رب العالمین په مازدیګر کې تا ته فرض کړی دی او ته ماښام کې، نو ماښام په وخت کې مونځ کول دا ناروا دي. دغه شانتې روژه د الله رمضان کې فرض کړی دی او ته وایې زه شوال کې نیسم، نو دا صحیح نه ده. کوم عبادت چې وخت سره تعلق ساتي هغه د په خپل وخت کې کول هغه صحیح دي. الا بعذر، مگر د عذر د وجې نه، الا من عذر، لکه عذر د وجې نه. لکه یو سړی مسافر دی، هغه ماسپښین مونځ مازدیګر ته واړو نو هغه جایز دی د هغې دپاره. دغه شان یو سړی مسافر دی نو هغه روژه پرېښوستله نو روژه یې ونه نیوله د سفر د وجې نه یا مرض د وجې نه روژه ونه نیوله، نو دا د هغه دپاره جایز ده. جمع فرض ده، خو یو عذر د وجې نه سړي نه پاتې شي نو بیا صحیح نه ده، بیا هغه سړی ګناهګار نه دی په دې باندې، ځکه چې د عذر د وجې نه فوت شو، د جمع د عذر د وجې نه فوت شو. دغه شانتې نور عبادت والا، نو دا د عذر د وجې نه الضروريات تبيح المحظورات داسې نورې قواعد دي چې هغې د وجې نه دا شی جایز کېږي. اذا ضاق الامر اتسع، نو دا قواعد د وجې نه چې دا عبادت چې کوم دی هغه په غیر وخت کې وشي نو بیا هغه قبلېږي. نو دا جزاکم الله خیر واحسن. نن درس کې دومره کافي دی ان شاء الله تعالی، بل درس کې به مزید مخکې به وایو.